بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. په سایډ باندې تاسو دا کوم سپی چې وینئ، د دې ذمهوار هم زه د وخت دغه حکمران د پي ډي ایم سربراه ګڼم، ځکه چې دا د ده په وخت کې کوم سیلاب راغلی و، نو ولې د دغه ذمهوار هم دی ګرځي. صحیح شوله؟ هغه ځکه چې د عمر رضی الله عنه قول به ورته یاد وي، چېرته کې د سیند یا د دغه دریاب په غاړه یو چیلې بچی هم مړ شي، نو عمر رضی الله عنه وی چې د دې تپوس په زمانه کېږي. دې ملګري یو ویډیو کړې ده او په دغه ویډیو کې چې کوم دی یو سپی دی او د دغې اوبو په غاړه باندې دغه سپی راګیر شوی دی. نو ده خو د عمر رضی الله تعالی عنه مبارکي یو قول ویلی دی او د هغې نسبت کړی دی، حالانکې تا په عمر رضی الله تعالی عنه باندې دروغ ویلی دي. دغه قول په دې طریقه نه دی تا چې څنګه ویلی دی چې د دریاب په غاړه باندې او د اوبو په غاړه باندې د چیلې بچی مړ شو، د هغې ذمهوار به زه یم. نو ولې د چیلې بچی به نه مړ کېږي یا به یو بل ځناور نه مړ کېږي؟ نو دلته دا خبر بالکل غلطه کړله او دروغ دی ویلي، او عمر رضی الله تعالی عنه ته چې کوم دی د غلطې خبرې نسبت کړی دی، او عمر رضی الله تعالی عنه باندې تا دروغ ویلي. بله خبره دا ده، دغه سپی چې کوم به دې ویډیو کې شو کېږي، نو دغه چېرته یورپ ملکونه دي او هلته چې کوم دی دغه سپی په دغه ځای کې راګیر شوی دی، او ته وایې چې د دې ذمه دار هغه د پي ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمن صاحب دی. نو ستا د علماو سره نفرت او دشمني او بغض دومره راغله چې تا د یورپ د سپي ذمه داري چې کوم دی په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې وړلی. په دې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب څه قصور دی؟ او بیا دې دغلته بره لیکل هم کړي وي چې زه نه پوهېږم، یعنې دې ته په عربۍ کې ویلی کېږي د جاهل لفظ. ته ځان ته د جهالت نسبت کې، نو چې یو طرف ته ځان ته په خپله جاهل وې، په خوله باندې هم وې زه نه پوهېږم او دغلته لیکل هم کړي وي، نو چې ته ځان ته د جهالت نسبت کې چې زه نه پوهېږم یعنې زه جاهل یم، او د هغې نه پس بیا راځې په علماو باندې تنقیدونه کې او دغه رنګې یو صحابي ته چې کوم دی هغه دا غلط قول نسبت کې. دغه خو ستا د جهالت چې کوم دی انتها ده. بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل قالوا اتتخذنا هزوا. موسی علیہ السلام ورته فرمایي قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، زه پناه غواړم په الله پاک سره چې زه د جاهلانو نه شم، زه د جاهلتوب نه او د جهالت نه پناه غواړم. نو موسی علیہ السلام خو جهالت نه خوښوي، د هغې نه پناه غواړي، او ته وایې چې زه نه پوهېږم یعنې زه جاهل یم. نو ته هم د دغې جهالت نه پناه غواړه چې الله پاک تاله پوهه درکړي، او ته په دې باندې پوهه شې چې زه کومه خبره کوم دا غلطه ده که صحیح ده، او دا دروغ دی که دا رښتیا دي. او بیا راځئ د یورپ د سپي ذمه دار چې کوم دی هغه تا مولانا فضل الرحمن صاحب ګڼې. نو دلته یقینا تا ډېرې غلطیانې کړي دي. ستا به زه کومه غلطي یادوم او په کومه خبره به زه ستا نیوکه کومه. مهرباني وکړه یا ویډیوګانې مه کوه، او که ویډیوګانې کې نو لږ په سوچ او سمج سره کوه، او داسې بغض او حسد او نفرت چې کوم دی په ځان کې مه پیدا کوه چې هغه تا د یورپ د سپي ذمه دار هم د علماو مشر ګڼې او مولانا فضل الرحمن صاحب یې ګڼې، او دغه رنګ بیا یو صحابي ته یعنې امیر المؤمنین ته چې کوم دی هغه تا د غلط قول نسبت کې په غلط طریقه باندې کې. نو په دغې باندې هم ځان پوهه کا، خو تا په خپله ویلي زه نه پوهېږم یعنې زه جاهل یم. نو ځکه چې کوم دی ستا نه به موږ د خیر څه توقع ولرو، او څه به چې کوم دی ستا نه د ښه خبرو هغه امید ولرو. نو زما دا خبره دغې ملګري ته ورسوئ چې زما په دې خبره باندې پوه شي. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.